دي زي اقبال غونا ما في غړم څه بهترین مقرر خپل لهجې سره خپل خطاب کوي تاسو ته خو چونکې حساسې مسلې دي ځکه دلته ذکر کوم امام معاشره ورسره مبتلا دی کله چې ښځې میړه منځ کې طلاق وشي اعداد ضروري دی چې ضروري دی اعداد یو دوران دی یو هغه باندې یوه بیمارۍ راسي هغه بیمارۍ دوه ورې راشي پوکه شي دریم ور بیمارۍ راتللې سره یې دې اعده ختم شوه بیا واده کولی شي که یې دې یو میړی وفات شولو 4 مهینې 10 دن پکار دی دا چی تیره کی اعده فورا واده نشي کوی که اعدې دوران کې خواه اعده طلاق دی یا اعده وفات دی که واده خو وکړو که دغو کې اردو ته پاته دی چې مو اعدې کیو یا داو ته پاته دی چې اعدې کې شی دی واده شی دی حرام دی دا ښځه دغه میړه باندې ابدالاباد حرامه شوه چونکې دا کیسونه شوي دي دا زه د حساسه خبره ځکه ته کوم چې اوس عدالت کې یو شی روان دی هغه وجې نه درته عدالت کې دې شی سره دی خله طلاق دی موږ سره خله دې ته ویلی شي چې ښځه میړه نه نفرت کوي ساره ورسره زندګي نه غواړي طلاق غواړي عدالت فورا دستخط ورته وکړي چې موږ طرف نه خله وشوله کسه د عدالت طلاق باندې بسوالی ونه کوي موږ فکر کې طلاق نکاح ناسخت دی نکاح کې که گواه نوی څه پروا نه کوي طلاق کې که دوه عادل گواهان نوی طلاق باطل دی نکاح کې که ښځه بیماری کې ویا څه پروا نه کوي خو که طلاق کې ښځه بیماری حالت کې د طلاق جایزه داسې شوي دي چې عدالت نه څنګه چې کاغذ خسې دی کلو نامې نه درته خلام فورا بل ځای کې واده شوی دی ما سړی ور واستولو چې تاسو منځ کې نکاح جایز نه دی باطل دی وایي تاسو منځ کې چې دا کوم څه دي دا ټوله زنا دی و تاسو پاده دی چې اولاد زنا یوه ورځ به د زمانې مولا یوه ورځ به د امامانو باد کوي دشمنان اهل بیت به شړېږي بیا دا شی لږ حساس وګڼو ټیک دی اوس ټوله سړي عدالتو طرف ته روان دي دا نه وشو طلاق ما جج سره جامه پاک هغه دی یایي چې موږ خو علي کاغذ ورکوو هغه ټایم کیا ورته یي چې موږ طلاق نه دی شوی طلاق به تاسې مولانا ته څوی ښځه پکار دی پاکوي میړه هغه عالم وکیل جوړ کړي دوو عادلو په مخ کې طلاق صیغې جاري کړي طلاق وشي اعده ختم شي اعدې نه وروسته دا بیا واده کوی شي دا خبره ته مخصوص شوي ځکه د ټایم څه دا ډېره حساسه مسله ده یو بل شی چې مفیاده نه غواړم خو چونکې ویللی ضروري ده شوي دي ځکه د ټایم چې دا اولاد بیا خطرناک رسي خدا نخسته یوه وړکي بل وړکي سره بدفعلي ونه وشوله دا هغه بدفعلي وړکي باندې دي هر څه چا سره وشوه یغه خور یغه لور دې باندې شی دی حرامت دا شی شیونه کیسونه دي ځکه زه درته دا یوه مسله بله یوه مسله چې مهمه دی هغه ډیره ضروري دی ځینې کسانو بچي نه کیږي چې نه کیږي بچي نه کیږي یا د لیورځای ورکې ورکولی کی چې دا ځان ته سر که یا بهر نه یو غیر مشروع بچی دی هغه د سر کی شرط هغه دی چې 2 کالو نه کم وي دغه مور شودې ورکي تا داسې دي د محرم جوړ شي که چیرې 2 کالو نه کم نه دی شودې ورته نشو میلاو دغې ښځې دپاره نامحرم دی پلار یې که شنختي کې ځان سیولي کې فعل حرام یې وکړلو پردی بچی ځان سیولي کړلو یو شی چې بله مهم دی ساداتو دپاره یم سیدانو دپاره څه کیدای شي یوه سیده دی یو سید دی هغه بچي نه کیږي یو غیر مشروع بچی راواخیستو سرې کړلو که چیرې 2 کالو نه هغه کم نه دی که چیرې سرې کړلو هغه سید نه شمېرېږي هغه ایدي زوی نه شمېرېږي ایدي بچی نه شمېرېږي لذا دغو شیو کې ډېر سوچ چونکې ډېر موضوع کې ولیدله ژڼې ژڼې زمن دي مور یې غوږې سره شرعا درته حرام دی هغه یې ته زوی نه حسابېږي خو هغه لیورځای دی خو هغه غیر مشروع دی پکار دی 2 کالو نه کم وي دا مور دوره یا شپه ورځ شودې ورکړي بلا وقفه یا 15 ورځې وقفې سره په ماړې خېټې شودې ورکړي بیا به دې بچی حساب شي کني بچی نه حسابېږي جمعې شپه دی پروردګاره څه مو ویله